دویم قسم د فعلنا المضارع مضارع ده. مضارع په معنا د مشابه سره، زارع په معنا د شابه سره دی. زارع یزارع مزارعة معنا شابه یشابه مشابهة. مضارع وهو او دا مضارع چې د فعل دا یو فعل له دا کلمه د فعل په منځله د جنس ته هر تعریف کې لابدی د جنس او د فصل نه، نو دا د فعل ټکي ماضي او امر دواړو ته شامل له. او چې دا وی یشبه الاسم باحد حروف اتینا، په دې سره ماضي او امر وته. دا داسې یو فعل دی چې دی به مشابه وي د اسم سره په سبب د یو د حروفو د اتینا سره. باحد کې دا به سببیه ده، په سبب د یو د حروفو د اتینا سره چې ته د ماضي په سر کې د اتینا نه یو ټکی راړي، الف راړي یا نون راړي یا ی راړي یا نون راړي، نو دغه صیغه د مضارع به د اسم فاعل سره مشابه شي، یفعل او فاعل. یو عروضی ته د فلو ټکی ورکه چې داخلو ګوتله، او بل طرف ته په چابړي کې موږ ورته فاعلو واغشتو. یو د تلې دو چابړي وي که نه، نه په یو چابړي کې مو یا فالو کې خو بل کې مو. او د عروضی نه مو تپوس کو بلکل لکه کنډه په کنډه دی، بالکل ټیک وزن دی. ځکه فاعلو کې ډومبنی ټکی څه دی؟ فی متحرکه ده. ورپسې دویم ټکی الف ته ساکن دی، ورپسې عین دی متحرک دی، ورپسې لام دی. او یفعلو کې ډومبنی ټکی یې ده متحرکه ده، او دویم ټکی فی ده او ساکنه ده، او دریم ټکی متحرک ده او څلورم یفعلو او فاعلو، دا دواړه یو وزن دی. علم عروض دا یو مستقل فن ده که خیری تاسو بوایي، او دا علم کې د حماسي سره خلق متن کافی یا محیط الدائره وي، په دې سره شعر تللی شي. د شعر باقاعده تله ده، نو کوم شعر چې په تله کې ټیک ني نو هغې شعر ني، دې دپاره باقاعده وده ني. ستاسو څومره قصیده برده چې ده، قصیده برده مو ویلي ده، دومره خو مو اورېدلي. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال. دا قصیده برده ده. دا تمام قصیده بردی وزن مستفعل فاعل مستفعل فاعل ده. څومره قصیده برده چې ده، څومره زلیخه چې ده، دا غي وزن ده مفاعل مفاعل فاعل. دې ته وایي وزن عروضي متحرک په مقابله د متحرک کې، او ساکن په مقابله د ساکن کې. نو موږ یفعلو د فاعلو سره تللو، او عروضي ته مور کو چې ته پتلو تلوي تپوس مکه وکنډه پکنډه دي بالکل. نو دی وجنا چې یشبه الاسم وي په دې سره ماضي او امر قوتو دا و مشابه وي د اسم سره په سبب د یو د حروفو د اتینا سره، چې د فعل په سر کې یو د حروفو د اتینا راړي. اتینا کې الف یعنی حمزه د متکلم واحد متکلم د پر راځي، اضربو نون د جمع متکلم د پر راځي نضربو، او یہ خو په ډېرو صيغو کې راځي، یضربو یضربان یضربون، او تضربو تضربان یضربن، او تی دا خو په ډېرو کې راځي، تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن. نو دا تمام حروف دا د فعل په سر کې چې راشي، د دې حروفو د وجه نه مضارع د اسم سره مشابه شولا. نو اصل په اسماء کې اعرابو، نو مضارع معرب کړلا د مشابهت د وجه نه. وهو فعل يشبه الاسم باحد حروف اتینا، فیو د حروف د اتینا سره، او اتینا راړو اشاره ده چې دا حروف په سر د فعل کې راځي. اتا اتیا اتو اتت اتتا اتینا. اتینا د جمع مؤنث صيغه د حروف گویا په سر، او د کافی ملا اتینا نه راړي، هغه وایي باحد حروف نائتو
دا کافی ملا اتین نه درړل بلکې هغه به احد حروف نائتو نو نائتو اتین یو ده لیکن هغه نون مقدم کړل هغه وی اول متکلم د خلینو خبر او باسي او چا سره خبره کوي د مخاطب سره د چا خبره کوي د غائب هغه دای په میاس کې راړه د متکلم دواړه صيغې مخکې کې نون د جمع متکلم لپاره او الف حمزه د واحد او یې په میاس کې راړه او تی بیا اخر کې راړه هغه وی اصل د متکلم صيغه خبره څوک شروع کوي متکلم چا سره کوي د چا خبره کوي نو د مخاطب متکلم میاس کې څوک غایبي دغه په دې ترتیب سره راړه نه ایتو لیکن نور صرفیان تیر نه د کده نه ایتو معنا ما لري کو نو دا فعل خلاصه نږدې شو لري نه ده دا ټکه چراړي راړل دي کلر کولی نو بعد مولان دا تینا مجموع راړي او بعد دا نه ایتو هغه ترتیب ته ګوري مصنف د مضارع تعریف د علماء د تعریف نه جدا وکړو نور علماء د مضارع تعریف کوي چې ما دل علی زمان یترقب مضارع چاته وای ما دل علی زمان یترقب مضارع هغه دا چې هغه دلالت کوي په زمانہ باندې چې داغه زمانه انتظار کیږي دغه د ماضی تعریف څه کړو د زمانی تعریف کړو د ماضی تعریف خود نه تیر شوه پرون ویلی دي د ماضی تعریف فعل دل على زمان قبل زمانك نو بعد مولایان د مضارع تعریف کوي چې فعل دل على زمان يترقب مضارع هغه چې هغه په زمانه چې دا انتظار کیږي شي ا زمانه راغلی نه ده زمانه د حال او د استقبال نو مصنف د قوم د تعریف نه عدول کړو ورنه عام تعریف خلق د مضارع کوي چې ما دل على زمان يترقب او دی وی هو فعل يشبه الاسم دا ولی دا ځکه چې د مصنف تعریف دلالت کوي په وجه د تسمیه د مضارع باندې چې مضارع تمغه مضارع ځکه وایو چې دا د اسم سره مشابه د په وزن کې د تعریف اشاره کوي وجه د تسمیه ته چې مضارع ته ځکه مضارع وایي چې مضارع په معنا د مشابه د دې اتم د وجه نه د مشابهت د اسم سره رالو او دا حروف د اتم براړي فی اوله په اول کې لفظا په لفظ کې بداراړي فی اتفاق الحرکات والسکنات او داغي پشان حرکات او سکنات به لکه څنګه چې فاعلو کې ډومبنه ټکه متحرک ته نو مضارع کې هم ډومبنه ټکه متحرکی لکه اسم فاعل کې ډومبنه ټکه ساکن دغه کې هم ساکنی لکه هغه کې درستنی متحرک دي مضارع کې هم متحرکی نو په اتفاق د حرکات او سکنات کې لکه یضربو او یستخرجو یضربو د مجرد د لپاره مثال راړو او یستخرجو د مزید د لپاره نو دا اعتراض مکوه چې د توضیح د ممثل لپاره مثال واحد کافی وي دو مثالونه ذکر اړل چې ممثل متعدد ده برابر خبر ده چې هغه مضارع د مجرد وي او قد مزید وي او دا یضربو د ضاربون پشان ده او یستخرجو د مستخرجون پشان ده په حرکاتو او په سکناتو کې او بل وفي دخول لام التاكيد في اولهما بل مضارع د اسم سره د مشابه ده چې په اسم باندې لام تاکید داخليږي په مضارع باندې داخليږي تقول تبوه ان زيدا لا يقوم ان زيدا لا يقوم اگر لام داخل شو په مضارع كما تقول ان زيدا لقائم ده بل مشابهه لیکن غیر تسنیت و جمع و مخاطبه ذکر آغی حکم مخی تیر شوه ده لکه هو یسعى ولن يسعى ولم يسعى هو يسعى ولن يسعى دوارو کی تقدیری ده او لم يسعى کی ذکر لم آخر تجزم ورکی او آخر کی چه حرف علتی ناغا
غربئی وی بمخکخا علب کتاب ختمیگی المرفوع الکلا مضارع مرفوع چروا عامل سو دے وی عامله معنوی داغی عامل معنوی عامل معنوی ستوی وهو تجرده عن الناسب دا تجرد دا ناسب و دا جازمنا لکا مبتدا و خبر کے معامل معنوی لکا هو یضرب هو یغزو هو یرمی هو یسعى دا طول دا پارے یو مثال آرو یضربو مثال دا غیرے چه رفع لفظن وی یغزو مثال دا غیرے چه ضمہ تقدیری وی او دارنگی یرمیم مثال دا غیرے چه تقدیری وی او یسعى دا تقدیری یغلو ناقص واوی دے یرمی ناقص یائی دے او یسا ناقص الفی دے المنصوب ولکا منصوب عامله خمسط داغی عوامل پندو دی خمسط احرف اندے لندے کیدے اذن دے او بل و ان مقدرم دے ان کلنا کل مقدرم را دی دا طول مثالون در تباینے اریدو ان تحسن الیا زیرا دلرم چه تما سر احسانو کی او بل وانا لن اضربکا او زبتا چرلو نواما دا لن رالو لکه سره وی لاحبسنکا زبتا بندوم او توتینی حقی یعنی الى انتا تردی چه ما تا حق راه قسم نکتا دی پریدم 1000 روپئی می در سردی مرائی نبینی ولی سو پوری سدنی آتے ندی پریدم لأحبسنک دبتا بندوم او توتینی یعنی الى ان یا الا ان دا او پمانا دا الى ان یا پمانا دا الا ان دے او توتینی حقی او واو العطف اذا كان المعطوف عليه اسما صريحا دارنگی واو دا عطف داغین رستبم ان مقدری کلچ معطوف عليه اسم صريح لك اعجبني قيامك وتخرج ما لرا پتا جبت ورغی ندرید الستا او وان تخرج چه تلگیا لوزی دارا وطو وقت دا خود جهاد وقت اس کرتا تخت دا وطن نوزی ادھر سیالاتو کہ وطن دا لوزی عیب دے ويجوز جائز ده اظهار عن مالان کے دلام کے سرکان سرگن راڑی دام جائز ده کد عرب لدغه سے مسموع ده لك اسلمت لان ادخل الجنه هذا ان سرگن راڑ وما واو العطف لك اعجبني قيامك وان تخرج دل كان سرگن راڑی ويجب اظهار ان في لام کے اذا اتصلت بلا النافيه کرے لا نافیہ کا کراشن جوال تعام ظاہر وجودا لك لئلا يعلم اصل کے لئن لا يعلم اهل الكتاب لئن لا لئلا یا نون انگا پلام سر بدل کو لام دلام کے مدرم لئلا يعلم بس